علامہ اقبال رحمہ اللہ شعر ویلے دے افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو ودا پښتنو غیرت کو ختمول غواړي نو مولا پکې بدنام کا مولا بدنام کا دا نظریه دا شعر یو لوی قصې طرف ته اشاره ده اتلسم کال په ختمېدو باندې چې کله انګریز ته پته ولګېده چې دا مسلمانان منګه په ټوپک باندې نشو خرابولی دا مسلمانان منګه په جنگ باندې نشو خرابولی نو په لندن کې او په فرانس کې خلک راوچت شو او هغوی یو جماعت تیار کو هغه جماعت ته څه ویلی کېږي اورینټلیزم اورینټلیټس او اورینټلیزم ورته ویل کېږي منګه ته تعبیر په مستشرقین سره کو استشراق او مستشرقین دا خبره یاد وساتئ نن سبا خو د نیټ دور دی په نیټ باندې د مستشرقینو هغه کومه معنی چې دا هغه خلکو الټه کړې ده هغه دغه د لندن او دغه د فرانس خلک دوی راولګېدل او دا معنی هم ورله الټه کړې ده د مستشرقینو ترجمه به هغوی ته دا کوي چې څوک دین زده کوي او مشرقي علوم وي او کوم چې د دین محب او محبت کوونکي شخصیت ته دې ته مستشرق وي خو دا معنی نه ده دغې ته خو موږ علما وایو مستشرق هغه انسان دی او مستشرقین هغه خلک دي اورینټلیزم هغه خلک دي چې په لندن او په فرانس کې دا جماعت جوړ شو او دوی ته وویل شو دوی ته یو څو خبرې وښودلې شوې چې تاسو به لاړ شئ په مسلمانانو کې به تاسو ګډ شئ خواره به شئ او د دغې خلکو به ژبه زده کې د دغې خلکو دین به زده کې قرآن او حدیث به زده کې او بیا به په هغې باندې مختلف اشکالات واردوي اعتراضات به کوي کوم چې مشهور راویان دي په هغې باندې به تاسو جرح کوي په احادیثو باندې به تاسو نقص پکې ولټوي په قرآن کې به تاسو خپلې منمانیانې کوي دغه مستشرقین خلک راولګېد او دوی ته دا مکمل تعلیم ورکړی شوی دی چې لاړ شي او دا مسلمانان د دوی چې کوم څیز سره مینه ده چې قرآن او حدیث دی د دوی چې د دغې خلکو سره مینه ده د چا چې د قرآن او د حدیث سره تعلق دی دا خلک تاسو بدنام کړي او په دوی باندې تاسو اعتراضات شروع کړئ ته خو نن په کور کې ناست دی او بېغمه ته وایې ما ته دین میلاو دی د دغې مستشرقینو جوابات دا علما کوي د دغې مستشرقینو دا خطرناک اعتراضات علما کوي ستا پروفیسران خو ورسره میلو دي ستا پروفیسر خو راولګي د دغې مستشرق او د اورینټلیزم هغه خاکې درته بدله کړې ده هغې ستا په ذهن کې دومره اوچت ګرځولي چې دا اوچت خلک دي نه صیبه استشراق والا مستشرقین اورینټلیټس اورینټلیزم دا هغه خلک دي چې دا عیسایان دي یهودیان دي راګډ شوي دي او زما او ستا دین ته نقصان رسوي خو الحمدلله کوم اعتراض هم چې کړی دی کوم اشکال هم چې کړی دی زمونږ علما د هغې ښه کلک جواب کړی دی خو عرض مې دا کو چې د هغې خو بس اثرات وي که نه د ګن اثر زیات وي نو خلک داسې را دغه شوي دي چې د خلکو په ذهن کې علما سپک شو عالمان سپک شو او زما د عوامو نه ګیله نه کېږي عوام کله نعم هغې نه زما ګیله نه کېږي ګیله زما د علماو نه پیدا شي چې ته د خپل رور پې ولې وې په منبر چې ناست یم د علماو سره به مې مینئ د علماو به ښه بیانومه د علماو به عزت کومه خو چې کله معاشره کې زندگی تیروم دغه عالم زما د سترګو تور دغه عالم زما د سترګو ازغی دی او همده پسې بیا زه لګیا کېږم
چې کوم ځای کې د عالم بې عزتي کېږي د عالم د وجې وکېږي. تاسو ریسرچ او دغه پورا تحقیق وکړئ کلم چې د عالم بې عزتي شوې ده د عالم د وجې. خو دغه خلکو ته زه علما نه ویم. دا عالم نه دی. عالم چاته ویل کېږي؟ چا چې الله وپېژنده. الله چې چا پېژندلی دی دی به کلم دا عالم بې عزتي ونه کړي. دی په خپل عالم دی به د عالم بې عزتي ونه کړي. اگر کو بخاری ولې نه وایي، اگر کو لوی لوی کتابونه ولې نه وایي، اگر کو تخصص ولې نه پڑھاوي، اگر چې محدث د زمانې وي خو دی د عالم خپې وي د عالم نه دی. دا یاد وساتئ. دا اهل حق خپې چې څوک وي د عالم نشي کېدی. د عالم خپې په شرعي مسله کې عالم ماته سپخ کاري ولې د سره پیسې نشته، عالم ماته سپخ کاري ولې دی چې به کمزورې ده. الله پاک ول علم ورکړی دی، الله پاک ورلا عزت ورکړی دی، خو دې خپل اظهار ما فی الزمین نشي کولی، طالبان نشي پویولی. دا عالم وی زمانه دی خوښ دا لري کوي. انا لله و انا الیه راجعون. حضرات عرض مې دا کولو ځان ولې غر کو. دا علما ما تاسو په تېره جمعه باندې ګوره د علماو فضایل مې بیان کړو چې د عالم په باره کې رسول الله مبارک سوی. علا کل حال خبره رانه اوږدېږي، خو په دوو جملو کې الله رب ذوالجلال ما او تا ته دا حکم کړی دی ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. چا چې تعظیم د شعائر الله وکړو، دا علما شعائر الله دي که نه؟ شعائر الله څه ته ویلی کېږي؟ جمع د شعیرې ده. شعیره څه ته ویلی کېږي؟ نښه ده په الله باندې. ته چې عالم ته وګورې تا ته الله په یادېږي او که نه؟ خامخا په یادېږي. که نه تا ته شیطان را یادېږي. نو خو که شیطان درته رایه شو خو عالم نه دی. نو دام شعائر الله دي، د دوی تعظیم د دوی ادب پتا باندې لازم دی. خو نن منګه افسوس صد افسوس خبره نه بیا ډېره اوږدېږي چې په کور کې د سړې روټۍ وس نه رسي، چې په کور کې څوک په سړو کې نه حسابوي، هغه به م راشي عالم ته به خبرې کوي، هغه به م راشي ملا ته به خبرې کوي، هغه به م راشي د عالم سپکه به بیانوي. خو بیانوي دی د عالم عزت نشي کمولی. والله بالله ثم تالله کو د عالم عزت کم کی، خپل عزت په ختم کی، د عالم عزت نشي ختمولی. الله رب ذوالجلال دې زمونږ په زړونو کې د علماو قدر پیدا کی او د علماو سره د محبت پیدا کی او د علماو د الله پاک خدمتګار جوړ کی.